کی خبره درانه او عزتناک خلک وو همیشه دپاره تاسو هر انسان ته عزت ورکړی دی په موږ هم خدای نه دا دعوه لرو امید لرو چې د کوم عزت تاسو موږ ته راکوو دا عزت همیشه دپاره موږ برقرار وساتو مختصر خبره به کوم او د کورمې حوالې سره بیا واضح ته کوو د کورمې که تاسو تاریخ وکسو دا خبره زه د یو قوم دپاره نه کوم دا خبره د تری منګال ناول سره چې پری وپرې دا خبره زه توري بنګشتیا کوم دا خبره زه ورګوزي ته کوم دا خبره زه د پړچینور کې اوسیدونکو خلکو ته هم کوم دا خبره زه د ساده اوسیدونکو خلکو ته هم کوم دا خبره د مبګنو د ډګر والا لپاره هم دی ایکور می تاریخ کا تاسو وکسو د پاکستان از دونی نه مخکې هم ایمو د علاقې اختیارات د څو خندانونو سره وو داسې خلک هغه وخت کې هم د انګریزانو په وخت کې چې هغه د مل دپاره نه بلکې خصوصي د یو حکومت یو د پی او د پولیټیکل دپاره کار کولو مغه مشرانو مغه خلک وو که څه کله ملک آزاد شول 1947 کې بیا مغه مشران بیا هغه ته یو حکومت طرفه لونګیونې میلاو شولې حکومت طرف هغه ته خپل پروتوکول ملو شولو بیا هغه د پاکستان لاندې چې کوم پولیټیکل بیا دا خلک دغه لاندې راغلو بیا دوی د نمایندګي وکړله تاسو په ایمان سره وایي ته نن پړچینور ته راشه صرف څو خندانونه به وي چې دغه به پټایا بودي دغه به بچایا بودي او دغه به هر یو هغه شای چې هغه حکومت سره تړلی دغه به نه پیدا وي او په ایمان سره وای تاسو صادق ته راشو تاسو صادق کې محسوس یو دوا درې خندونه بوځي دغه به بچایا بودي دغه به پټایا بودي حکومت سره هر شای ته تړلې هغه نه به دغه غاټي تاسو اندسي ډوګر ته لورشو تاسو اندسي بګن ته لورشو مندوري ته لورشو اندسي تاسو جندړي ته راشو تاسو ته محسوس سره حال ملويږي دا هغه خلک دي چې مو ته نمائندګي کړی دی دا هغه خلک دي چې همیشه د پرای موت او سپکولې د افسر په مخ کې کړي دي دا هغه خلک نه دي چې انګريز نه د موت او حق راخستي نه دا هغه خلک دي چې پولیټیکل نه موت او حق راخستي نه دا هغه خلک دي په موجوده وخت کې چې دا ډي سي سي نه موت او حق راوخلي دا هیڅ خندانونه دي چې ترتیب روان دي او همیشه د پرای موږ دوه غلې ملون دي ژوند کړی دي ملک او علاقې چې ترقی نه کوي دغه صرف واجه هم دا وسغه نمائندګي نه لري مشرانی نه لري او مشران په دوه حلقو کې په دوه ځایونو کې مندو یو هغه مشران دي چې د محکمې سطح باندې او یو هغه چې حکومت سطح باندې او څه کله دا هم د غفلت والا وي به علاقې ترقی نه کوي 100% آبادی د کورمي صرف کلاس په صد خال مسافر دي او ځکه د سنټرل کوروم خبره وکم په دې کې 15% خلک مسافر دي صرف 8% خلکو کې سبا کوي هغه خلک څنګه د علاقې نه بهر دي بلکې 75% د علاقې مشوم په دغه علاقې کې پاتې کیږي د علاقې مشوم په دغه علاقې کې سبا کوي د علاقې مشوم څخه په دغه علاقې کې لاسم سکول نه ملويږي د دې غاټه واجب شي دې غاټه واجه هم صرف انده دی رونو څنګه یو علاقہ سکول نه لري وای علاقہ کامیاب هسپتال نه لري وای علاقہ کامیاب خاصه بهترین روډ نه لري کله یو علاقہ بجلی نه لري څکله یو علاقې کې د موبایل پیډیسیل سہولت نه څکله علاقې کې د حکومت څومره هم محکمې وي کازی تاسو ته نامې واخلو تاسو ته بپاته هم نه محکمه جنگلات وکسا تو نمایی صحیح که نه محکمه زراعت وکسا تو نمایی صحیح که نه محکمه صحت وکسا تو نمایی صحیح که نه محکمه تعلیم وکسا تو نمایی صحیح که نه محکمه پولیټیکل ایڈمنسټریشن وکسا تو نمایی صحیح که نه محکمه CNW وکسا تو نمایی صحیح که نه محکمه پبلک هیلث وکسا تو نمایی صحیح که نه تخپل مینه نه مې صحیح کنه تخپل سنیټر نه مې صحیح کنه تخپل پی نه مې صحیح کنه بالکل مې صحیح تاسو مو ته وای تاسو مې صحیح
تاسو مایوسه نه یو بالکل مایوسه چې کله زه دغو حلقو نه دغو ادارو نه دغو مشرانو نه مایوسه شوم نو به بیا خو هم حالاتو ته څه بیا به هم تو ته حالات لاره ښیي یو قوم هم خدای پاک داسې نه پرېږدي کوي چې پروان غوندې سړي ته موسی پیدا نه کړي یو قوم هم خدای پاک تر هغه وخته پرې نه پرېږدي هغه ته خامخا موقع ورکولی شي چې کومه ځان بدلون کا ځان ته بدلون لاره خپله کا خو که هغه لاره موږ تاسو وپېژنو نو موږ تاسو بدلون راوستلی شو په ټول سنټرل کوروم کې دا ډېر افسوس خبره ده ډېرې وړې خبرې چې موږ کوو خو چې بهر خلک یې وویني چې د مو پارلمان لیډر مو ته څومره کارونه کړي دي ایمو څمکنه ایمو مسزا علي شیرزا ایمو توري بنګشي واوري چې مو ته رشید سینیټر څومره کارونه کړي دي تاسې واورئ مو سجید سینیټر د څلور کاله تېر شو څلور یوه دوره یې نه دي کړي مو ته بله روده یو کاس ګیله کړې چې عمرخان علي شیرزا یې خفه دي تونه خزاغه د هغه هم د مو سفیر تېر دی حق لرم چې هغه صرف د علاقې اواز خو اوچات وای چې ته یو په ټي وي باندې ناسته د اخبار ته یو بیان ورکړی پر یوټیوب باندې چې ته ناسته حبیب ملکه تو ته په غاټو خبرو په غاټو کیسو باندې ملک نه جوړېږي په حرکات سره بل جوړېږي مو دوستل ډېرې وړې خبرې دي ټول څلور نیم لاک آبادي یوه نادره دفتر نه لري یوه نادره دفتر دومره غټ کور دی تو په ټول لوړ سنټرل کوروم کې یو پاسپورت دفتر نه لري دا دومره غټ کور دی دا کارونه څه نه کېږي دا د موتو غریب سره تړلي دي دا کارونه څه نه کېږي دا د موتو کتور کې بچای ودرېږي ایموتو ادې دادا ایموتو غریب کتور کې ودرېږي که کومې ورځې د سینیټر پلور تره ورور بچای کور والا خویندې میندې ودرېدلې یقین ولره میاشتې کې به د نادرو د پاسپورت دفتر رسي خو هغه کتور کې ودرېږي نه هغه ته د کتور اوږدونې مو علاقه حق نه ورکوي زه تاسو ته ټولو ته یم علاقه څنګه ترقي ولري ټول ځوان اول بې تعلیمه لرو ټول ځوان بې تعلیمه 80% ځوان بې تعلیمه لرو والله که ته ملیشې کې برتي وکړې والله که ته لیوي کې برتي شي والله که ته پوج کې برتي شي او ما دا کوم کمانډ کړو ملیشیا ته هم ویلو چې سرجي که ته ځوان غواړې چې ځوان د ترقي په لور روان شي که ته غواړې چې د سنټرل کوروم ځوانان روزګار وکړي که ته غواړې د دې علاقې ځوان ته کار ورکوې نو زه هم تا ته یې ریکویسټ کوم په جرګه هال کې مو ویلي چې ما ته د لسم شالټ مه کېږدوه ټول شیرزایي ته لسم سکول نه لري نو زه لسم سرټیفیکټ کومه نه جوړ کړم ټول اشکیل مندخیل لسم سکول نه لري زه بچای لیوي کې څنګه داخل کړم زه ملیشې ته څنګه بوځم بېګا هم ورته پړچونو نه ټلیفون شوي دي ځوانان لوړو ول مو خاتم پوسټ سرټیفیکټ جوړ دی مو نه خلی زه څه وکړم چوته یې سوچته دا چې کوم مشران د انګریز زمانې نه مو باندې مشر دی د دې خبرې سوچته دغه بچای که بې تعلیمه یې بابو به لګېږي که بدماش یې بابو به لګېږي مو ته بچي دا چا فکر کړی دی منیر اورګزي یا رشید سینیټر یو د غاټي غاټي بلوونې چې تاسو ته به نن رسي یو ګزارې ښه کمانډیر صاحب ته وار شي یو ګزارې ښه بریګیډیر صاحب ته وار شي چې سرجي مو سره تعلیم هېڅ سهولت نشته دی زه سوال کوم ورته وغرلېږه پښو ته لاس ور واچوه ګیرې ته لاس ور واچوه چې مو ځوان ته مستقبل ورکړه امو بچای هم ملیشې کې داخل کا امو بچای هم فوج کې داخل کا زه هم ټرین شوی سړی زه هم ملک او علاقې ته قرباني ورکولی شم خو داسې نه کوي مشر ویلي وکړي مشر والي افسر خفه کړي مشر والي ډي سي سي خفه کړي تو ته پاته د هغه خفګان سره چې هغه ته جوړېږي دغه خفګان سره دغه سکول کې به تنخوا خرابېږي هغه نه به ګارډ اخیستلی شي هغه ته به د ډي سي ملاقات ختمېدلی شي هغه نورې چې کوم بلونې هغه اوس د چپري پټک والا شکر دی هغه خاتم دی نو زه تاسو ته دا خبرې مو نه دي دا زه چې کومې خبرې کوم دا مو نه دي دا د ما د والي صاحب خبرې هم نه دي دا د ما د کور د ما خاندان خبرې نه دي خلکه زه ټول توري بنګشته
زه ټول ورګرځېدی یم، زه ټوله پرېږدېدی یم، دا ټولې تو خبرې دي. دلته یې تو بچی هم ژوند کوي او دلته زه هم ژوند کوم. دلته به زما بچی هم رلوی کېږي او دلته به تو بچی هم رلوی کېږي. تو دغه ځای نه ژوند تېرولې حساب بل ځای شته نه دی. په مسافري د وطن نه کامیابېږي. ټول ځوانان مالته وکړي خاتم کو پرېږو پر عملو کې. خو ته راشي دلته اډوکی بی کور پر یخوي، نظیر بی کور پر یخوي، هار جوړ بی دار کوي او بچای په بیا ته په ماحول کې نه ملاويږي. څه په دغه وخت کې هغه خپل پلور ته سهارا ورکي، څه په دغه وخت کې پلور ته سکون ورکي، څه په دغه وخت کې پلور ته تسلی ورکي، څه په دغه وخت کې پلور ته آرام ورکي. په واجه دي څه دغه بچای په داسې رکټا شوی چې په ملشي کې هم بربنه کېږي. نیدي خبرو احساس ایمو ایمنی سینیټر ته ویل نه کېږي. یو د دې خبر احساس ایمو جوان ایمو مشر ته ویل نه کېږي. وجه دا دی چې ته غریب او ته غربت لرې. وجه دا دی چې ته په حق دفتر کې چې کوم کې د تو پیسالۍ تو ته انصاف ملېږي هغه ته کې حرکت نشي کولی، ته خبره نشي کولی. او چې کوم قوم او کوم خلک د دغه ځای خبره په د ژبې نشي کولی، دا خلک بې انداشه بې ضمیره وي. دا خلک بیا انداشه خرڅېږي. د خلکو ته خلک بیا انداسې د زلالات فکر په سوچ کوي. په واجب دي چې د موت او حق دپاره اوسه پرې چوکره مخکې نه دی. نو زه ټولو ته دایم په ټول علاقې کې په ټول سنټرکونو کې یو د پپړو متخکرونه یو د پپړو فیکټري نه لرو. یو پپړو فیکټري او ته ته پاته شوی مو علاقې کې څه نه ملاوېږي. که په صحیح معنو کې مو په دغه علاقې کې کار شروع کړو، که په صحیح معنو کې د مو د علاقې افسر دي ته سوچ شروع کړو، که په صحیح معنو کې د مو د علاقې مشر دي ته فکر وکړلو. نو زه ته قسم سره ویل شم چې د اسلام آباد خاوره ته څومره قیمتي دی چې دې نه به د مو د کور مې خاوره قیمتي کېږي. ته غار د کلې نه ډاک کور به کېږي. تو غار د سنې او د زمرد نه ډاک دی چونکنیا کور پکېږي. سپینې غرې غوندې وطن لرو کور پکېږي نه کېږي. د دغه وجه دا ده چې موږ ته چا کار روزګار نه دی راکړی او چې کله کار روزګار نه کړي بیا به خامخا زه تربور جوړوم، بیا به خامخا دښمن جوړوم، بیا به خامخا ورور په ټټر والم، بیا به خامخا د پټي مې ملا دښمني ته جوړوم. په واجب دي چې زه د روزګار او د ژوند والا دماغ او د روزګار او د ژوند والا لیاره نه لرو. په دغو شیانو کې ټول ملاویز دي. کوم خلک چې قوم سره د قوم کونډې پورې سره زده وکړي تاریخ نو زه داسې دیم که چېرې ما دغو خلکو سره حرامخوري وکړه زه تاسو ته دلته لیکل در کوم که چېرې ما د خلکو حق خپل خاندان ته راوړو. امام علي صاحب ناست ما سره که چېرې ما د خپل خلکو حق خپل کلو خپل وروڼو ته راوړو نو ته یقین ولره چې زه په دغه ژوند باندې زلالات منډو که نه یې وایږسم. د تا ته څومره افسران تېر دي یو به روغ ونکسې. نن ته د سینیټر حالات وکسم، نن ته د ایمنې حالات ژوند به ښه نه تېروي. خو دا د موتو ته هم ژوند نه دی. ازار به نه لګېږي، ازار به نه لګېږي چې د څومکني موډ کې ګوره راوړي لاس باندې کېږي د هغه دې فریاد په چوک نه واوري. پټان عبدالخالق، پټان عبدالخالق، پټان عبدالخالق. ازار به نه لګېږي چې د مو څومکني هر موډ کې ګوړې واوري، نه د اختر ورځه کسي نه د جمعې ورځې هر خوشحالي ورځه د مو په مړو باندې شاته شوی دی. تاریخ به نه ویږه چې مو ته په وړې وړې ټوټو باندې پنځه پنځه څلوېښت مړي ورکړي دي. یو ګوډ سړی دی مو ته جنګ بندولی شي ولې دغو خلکو نه شو بندولی؟ نه نه یې بندولی. ما ایمنې ما سینیټر هغه ووټ غربېدلو ولې چې د هغه ته د ووټ اهمیت وي. تو نه تو د علاقې د کونډې پورې نه به لګېږي. نو ما د دغو علي شیرزي آزاد چې نن ورځې پرې په میاشتو کې د خپل ورور سره رابطه نشي کولی، په میاشتو کې هغو به زور ته نشي راتللی. نه به لګېږي دغو خلکو آزاد
نه به لګېږي دغو یتیمانو ازار چې دوی لپاره اوس پرې چا یتیمخانه نه ده جوړه کړې بې تعلیمه سراسره بې تربیه ته راکټه کېږي نه به لګېږي دغو کونډو ازار پټانه نه به لګېږي چې ته د دغو خلکو حق سره ته لوبه وکړې پټانه خو به لګېږي چې ته دغو خلکو سره هرمهري او زیاتی او دروغ او غلط او دوکه وکړې ته ما به هم زللات زه به هم بیا د سلالات والا ژوند موندم خو یقین سره ده سړي ته څومره زور ورکوي چې تو خلکو ته چوک لنګر خوارې نه یای اسلام آباد به ماته کاس پسېږي چې په دغو تېرولو ډېر ما ډډه کېږه دا غیرات بیرات خبرې ته ماته مه کوه چې کومې ورځې د ما په حجرې کې لنګر ولګېږي تا دا ټول خلک به د ما په حجرې لنګر کې ناستي دوه وخته ټیکاله به ته ورکوم ووټ بیا مو درکوي زنده‌باد بیا مو ته یې دا چا ته یې مو ته یې که تاسو ته دا د علاقې هر وخت سړي ته ویلو چې هغه شعور لري فکر لري او موخې ورته ولو چې کور مې ته لاړ شم یو به د لنګر بندوم یو به د په لنګر باندې خال بندوم او یو به زه تا د خلکو لنګر ته رسوم بس ډېره وشوله دا خني ملکې بس ډېره وشوله دا خني ملکني په دو غاټو حجرو باندې مو علاقه غاټه نه کېږي په غاټو خندانونو سره علاقه کامیابېږي نه په تلمابتاو خلکو سره هم علاقه نه کامیابېږي تلمابتا خدمو سینیټر یاد دی تلمابتا خدمو ایمنې یاد دی تلمابتا خدمو ډي سي ایس یاد دی تلمابتا به انشاءالله مو کې ځنه مشران هم علاقه دې سره کامیابېږي چې علاقې ته تلمابتا ورکا علاقې ته روغ ورکا ایماندار ورکا حق پرست ورکا څنګه د تو اواز په هر ځای کې اوچتولی شي زه تاسو ته ایمو غرونه دا بدي غرونه دي ایمو کلی دا بدي ولا کلی دي ایمو خلک دا بدي ولا خلک دي کغه د سنټرل دي کغه د لوور دي کغه د اپر دي د کور میځوان پاکستان کې هر یو هغه کار کولای شي څنګه د پاکستان بل حصہ کولای شي ایمو ځوان هر لمحه ته تیار دي چې کومې لمحه ته د نورې علاقو خلک تیاري ایمو مشر کې هم دا خوبي شته کولای شي څنګه ملک ګایډ کولای شي خو کمای صرف دا دی چې موږ تاسو د هغو خلکو قدر نه دی کړی خو زموږ د اخري خبر که تاسو دا سوچي چې پټان عبدالخالق بوالي صاحب ته تپوس کوي چې مو بچي ته ووټ ورکړم دا ګمان ونه لرئ کورمي والا که تو دا سوچي چې مو سره راغلي وو ملګري مو ته خامخا وایي چې دې ته ووټ ورکړم دا شی ونه کو او نه دا خبرې اهمیت لري چې کوم سړی تاسو ته روغلو هغه به ښه سړی وي زه تاسو ته خلق وکسا کاس وکسا دغه مزي وکسا دغه فیچر اور سوچ وکسا کوم یو سړی چې د تو د علاقې کونډې بوري دوپاره د تو د علاقې تعلیم او صحت دوپاره د تو د علاقې روډونو او غرونو دوپاره د تو د علاقې ځوان او مشرانو دوپاره یو خو سوچ لري او هغه سوچ ته هغه عملی جمع ورکولی شي بس خاصه ته ووټ ورکړه کاغا مشر دی او کاغا کشر دی کاغا تلمابتا دی کاغا بے تعلیمه دی کاغا غریب دی او کاغا امیر دی کاغا د کومې هم فرقې سره تعلق ساتي بس ته مغا سپورټ کا پواجي دی مغا سره به د مو علاقه کامیاب وړي تاسو سره غلو ټول ځوانانو ډېره شکریا ده کوم تاسو چې مو ته کوم عزت راکړی دی تاسو چې مو ته کوم نن کار راکړی دی پښتانه دا نه پیوري او یو استاد جی خبره وکړه چې عبدالخالق ته بدل نشي استاد جی ته صحیح آی اتیا وکول له مسره د سکیږي اتیا وکول له مسره سره په خور کې نه خصه به هغه سره پندو کوله پات کسلون کو زر د خطرې اتیا وکول له مسره دا شکیږي چې یو کاس راشي ته د روډ د سکول د هسپتال خبره وکي خو بیا دغه یاره هم تاسو سره ملويږي نن کا پټو ملور دی نه تاسو شاک صحیح دی تاسو سوچ صحیح دی څه بدته وای عبدالخالق ته خدای په مکه هم ورکا چې د کوم ژوند باندې دا بدینه د مو نور هم
تعجزي والا زنان هم په موټر سایکل تا په پیدل تا په تاسو ټول ډیر مننه او شکریا خدای دې وکړي چې هر یو هغه کور چې د خدای په نس کې خوي د مو علاقې کې خیر مو علاقې ته ونه خیر سي الله دې مو ته دغه توفیق وکړي او هر یو هغه کور څنګه خدای او د خدای رسول خو پکې او د مو علاقې خلک سګي الله دې مو هغه نه تعالی تعالی وساتای امين تاسو بیا هم ډیر مننه او شکر ادا کوم مننه